نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ ثم جعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزتمند مسلمانانو دا الله پاک په مونږ باندې ډیر لوی کرم او فضل دی چې په مخلوق کې اشرف المخلوقات ګرځولي انسانان او بیا په اشرف المخلوقات انسانانو کې مسلمانان ګرځولي او ایمان راته نصیب کړی دی او بیا په مسلمانانو کې د نبی آخر الزمان خاتم النبیین خاتم المرسلین حضرت محمد صلی الله علیه وسلم امتیان ګرځولي دا د خدای پاک ډیر لوی فضل دی د ایمان ډیر لوی شیز دی او ډیر لوی سند دی او ډیر لوی سرمایه دا ډیر لوی دولت دی د آیت دا حصہ چې ما ذکر کړله قرآن پاک نه نو الله پاک وی چې چاته ما ایمان نصیب کړي او د ایمان نور مې ول ورکړي دي نو کمن مثله فی الظلمات ودا داغه چا په شان دي سوچ په تیارو کې دي نه د ایمان رڼا او تنه نصیب نو خبره دا ده چې نه دا داغه په شان نه دي فرق دی تفسیرونو بیا دلته ذکر کړی دی چې هر مسلمان د ایمان نور دومره ډیر دی چې د دې اسمانونو نه اخوا تر د ایمان د رڼا هغه رسد کیږي یعنی د هر مسلمان د ایمان رڼا دومره ډیره ده او دومره حاوی ده چې هغه د کائنات نوزی د اسمانونو نه اخوا رسي یعنی گویا چې څومره کائنات دی د هغې نه د ایمان دا نور او برکت انوارات ثمرات سیوا دي دومره لوی شیز یو کافر په تیاره کې دی ړوند دی صم بکم عمی فهم لا یرجعون راضی نو دله خدای پاک دومره برکت ورکړي د ایمان په برکت ایمان څومره لوی شیز شو او کافر په تیاره کې دی دته که سحکاری نه صرف دومره قدر چې د لاس کې سره سی اینی پیسې شوې لارای شو موټر شګنه ده ظاهری یا نوکری یا بادشاہي کافر ته دومره قدر یو کخکاری نو بس دومره قدر یو تخکاری او نور په غس پاسې لکه دوه غزا کې د سنخ کاری دی په تیاره کې دی دی قبر نینی دی آخرت نینی دی پرشتي نینی دی جنت نینی دوزخ نینی او مسلمان د ایمان درنا په برکت دغه دوزخ هم ښکاری جنت هم ښکاری دی جنت هم منی او سم منی دغه د عقیده پیغمبر علیه السلام ویلي بخاری شریف حدیث کې چې تاسو ته جنت یو کس ته دومره نږدې دی لکه څومره چې د پیزار دا چولی او د خپې او د بدن ته را تسمو نږدې ده ان الجنة اقرب الى احدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك او دوزخ هم دته دومره نږدې دی هر انسان ته لکه چې پیزار چولی او د پیزار د تسمه د بدن او د خپې ته سم نږدې ده نو د عقیده ده چې زه قدم مخلم یا جنت کې دی او یا سکه دی دوزخ کې دی او کافر ته معمولی فاصله کې شي نخکاری
نو تاسو په ایمان سره وایي چې څوک په تیاری کې نو هغه بېچینی او کنا مطمئن یا بېچینی کنه په خپل ته معلومه شو کافر هر ټیم په ټینشن کوي او که ظاهری سره تور سره سشتي نو په هغه باندې مغه مطلب داري مطمئن نه دی هغه تخکاری نه او د ایمان درنا په برکت مؤمن سره کسلک سی نو په هغه باندې ډیر زیات مطمئن دی ها نو دی الله پاک منی او د نن زمانی مسلمان پیغمبر نه ویل دل نه نزول وحی چې ګینه وحی نازلې دلا او صحابه کرام تابعین تبع تابعین نه دي دي او دې د عقیده پر عناصر التم ددا نظر لګي د عقل او د باطن نظر د زړه نظر یل تلګي صحابه کرام منی پیغمبران منی پیغمبر علی السلام منی آدم علی السلام منی ټول پیغمبران منی دومره خورده د ایمان رڼا ده چې څومره زمانه تیر شي التم د نظر لګي د عقیده او چې څومره زمانه را روانه د پیغمبر علی السلام پیشنګوئی کړي چې داسې حالات برازي داسې برازي به قیامت کېږي او دا به کېږي ایمان په برکت د تاغم ښکاری ها ایمان ډېر لوی شیز دی نو چې څومره لوی شیز دی دومره زیات د دې قدر پکار دی او حفاظت پکار دی موږ د خپل بدن دشمنان پیژنو د خپل خاندان دشمنان پیژنو د خپل عزت دشمنان پیژنو د خپل ملک دشمنان پیژنو خو آیا چې ایمان دومره ضروری دی چې خیر دستانه د لاسا وځي خو چې ایمان د نو نوزي اسلام د نو نوزي دا مونږ چې د مړي جنازه کوو او دې په ایمان مړ دې کنه بیمار شو تکلیفات تر څه رااله خو ایمان پرې نه خو د تکلیف یې برداشت کو حتی چې روح ته نه لاړ او دې پاتې شو نو دې مړي چې جنازه کیږي در څه په برکت کیږي ایمان په برکت هو نه د ایمان حفاظت او ایمان د جان نه شو دا ضروری شي کنه چې د سړی د خپل ایمان د ځان نه زیات سوکي هر سړی د سوچو کې چې مسلمان دی د خپل ځان زیات ته حفاظت خیال ساتي او کنه د ایمان د حفاظت خیال ساتي او مخکې خدا خبره معلومه ول پکار دي چې خپل ځان او د هر څه دشمن او د مال او د جان او د اولاد دشمن پیژني خو د ایمان دشمنان پیژني کنه پیژني دا ول خدا چې ته یو پیژنې به ځان وساتي ستا د بدن دشمن ستا د مال او د جان دشمن او سړی د سوچو کې چې هغې له ما څومره تدابیر کړي چې دی نه په حفاظت شم د ایمان د دشمن لپاره ما څومره حفاظت مهیا کړی دی څومره ترتیب مې ولې اختیار کړی دی د دنیا د جان مال حفاظت چې مونږ کوو نو څومره اسباب د ایمان د حفاظت چې کوم اسباب دي قرآن پاک تلاوت قرآن پاک زده کول د عالمانو دیندارو سره تعلق ساتل کفاره باندې مجاهدین سره تعلق ساتي یا مطلب دار تصوف والا سره ساتي یا تبلیغ په صورت کې د عالمان مسلمانانو سره تعلق ساتي او په هر صورت کې چې بار باندې چی خو مطلب دار چې تدا د ایمان حفاظت تدابیر اختیاري کني اختیاري او لومبه خو چې کم دینه د ایمان حفاظت په اعمال سره کېږي چې ته اعمال ته معلوم دي کنه اعمال پیژنې کنه پیژنې داګه لپاره همت او حوصله پکار ده نه کانو سره ناستا ای سره په سړی کې سره راځي همت راځي او چې عمل دې صحیح زده او کنه دې نو بیا به علما او فقها سره ناسته کوي نو چې ایمان دونه ضروری شي د خپل ځان نه ضروری دی د مال نه ضروری دی د جان نه ضروری دی نو بیا دومره زیات غور پکار دی څه پکار دی حفاظت پکار دی دې لپاره ضروری ده چې ستا تعلق د خامخ د ایمان والا سره دی چا سره د ایمان والا سره دور سره خوا کې کینې نه مطلب دا ګرمي به مخصوصه کې دي شي کپڑے دې مور واخلي او لکه اوس وظیفه کې ایماندار سره کینې چاته چې نسبت کېږي د دین نه دا ایمان به بیا چارج کېږي او مضبوطیږي غټیږي با معصوم چې د مور او پلار نه پیدا شي مسلمانانو په کور کې نه دی مکلف نه دی کله کافر کار پیدا شي د کافر حسابيږي او کله مسلمان کار پیدا شي د مسلمان حسابيږي کپدې کافر مور او پلار کې یا مور مسلمان وا شوا یا پلار مسلمان شو نو دغه معصوم بچي داغه تابع دي بم دته بیا مسلمان وایو نو ګورا تا ته چې ایمان راغې نو د مور او پلار په برکت ځکه چې دا مسلمانان دي تا ته ځکه مؤمن ویلی شي ته معصومي چې ستا مور او پلار سړي مسلمانان دي خو استاد مور او پلار عوام ته چې ایمان راځي دغه شانتي عمل
او دنیا د رزق او خوشحالي د عوامو ته راځي، نو دا د عالمانو په ذریعه سره څنګه چې د پیغمبر علیه السلام او د پیغمبرانو زمانه کې با خپل قوم ته علم او عمل، عقیده او اعمال او رزق او خوشحالي اطمینان دا به د خپل پیغمبرانو په ذریعه سره، مطلب دا د دغه وخت خلکو ته راتو. د پیغمبر علیه السلام زمانه مبارکه کې صحابه کرام ته د پیغمبر علیه السلام په ذریعه باندې راتو، بیا تابعین تبع تابعین، او اوس په ظاهر کې نه ظاهري اسبابو چې کوم ذریعہ ده عوامو ته چې عقیده راځي، عوامو ته چې عمل راځي، عوامو ته چې رزق او دنیا راځي، او دته چې خوشحالي راځي، اطمینان، نو دا د علماو امامانو په ذریعه سره د قوم ته راځي. ها او د پیغمبر علیه السلام برکت ته معجزه ده او پاتشوي خورمبي په خدای پاک د خدای پاک د در نه چې څو انوارات راځي، د پیغمبر علیه السلام سره مبارک ته وسم راځي، او دا غزه نه بیا خوريږي ټول امتیانو ته مسلمانانو ته داسې. خو به هر حال چې عوامو ته عقیده، عمل، رزق یعنی دنیا او خوشحالي دا د عالمانو او د امامانو شاته د دین نسبت کیږي، دی په ذریعه سره راځي. دا ضروری شو چې زمونږ تعلق دی د ایمان د حصول لپاره، د عمل د حصول لپاره، او د دنیا او د رزق او د اطمینان د حصول لپاره د چا سره؟ دا د علماء او د ائمه سره، ها دیندار خلکو سره دي. او کفرس کړه دوی سره تعلق کم او یا سره نو، نستاب عقیده کمزوري کیږي، خرابيږي، دا ستاب چې کم دې عمل کمزوري کیږي، او ستاب چې کم دې نو دولت بدیم خرابيږي، دا تجربه ده. او ستا کور کې بچ کم دې نو خوشحالي سو کالیم ختميږي. خبره پوهیږئ؟ لکه تاسو اوریدلی هر سړی په دې پوهه دی، وسوک چې د مور پلار نافرمانی، د مور پلار نافرمانی ته حقوق الوالدین ویل شي. سو ته ویل شي حقوق الوالدین، د مور پلار نافرمانی ته ویل شي. آقا دا حقوق چې دی، حقوق په عربی کې لرګي کې چې ته پانا ورکې یو ډز ورکې یو تڼي وړي لاس دي، د حقوق وي، د سوي حقوق. نو سوچ د مور پلار نافرمانه شو، وای چې د خپل دنیا او آخرت دوانه دغه شان تڼي وړي کړه. ها نو سوچ د مور پلار نافرمانه یې نیوي دي په دنیا کې ذلیلی لمن له خبرې پسې کړيږي، او کیم خو دې په کې مطمئن نه پریشان وي. نو بیا چې د مور او پلار په ذریعہ سره مطلب دا رته رزق راتو، او نه د مور او پلار ته د عوامو تر چا په ذریعہ سره راتو، د عالمانو او علماء کرامو نه کانو دلدار خلکو په دغه څنګه چې مطلب دا تر مور پلار نافرمانی کې تعلق سره ختمه، استایل او عمل او دنیا خوشحالي ختميږي. دا سه علماء کرامو به ادبی چې کوي د نیکانو خلکو او دینه تعلق کټ کوي، نو عقیده، عمل، رزق او خوشحالي به دسه کیږي، دا به کمیږي او ختميږي بیا. ها او دلیل په د احادیث مبارکونه غزوه تبوک کې درې صحابه کرام، بلکې دینه مخکې د وحشی حضرت وحشی رضی الله تعالی عنہ چې د پیغمبر علیه السلام تر مبارک شهید کړو. نو پیغمبر علیه السلام دی ایمان وروړو، د واقعي ایمان وروړو، خو پیغمبر علیه السلام ورته وی چې تبه مال مخله ناراضي، مخکې ته پوسو کړه داسې کوي چې زمانه ځان پناه کی ویاو، بس مال مخله مراته هغه به کول ټیک ده، ایمان ولا قبول که. ها بیا صحابه کرام ته پوسو کړه چې د ایمان منظور دی، قبول دی او حسنه اسلام وکړي. دلته علماء کرام لیکلي چې پیغمبر علیه السلام په دقه وحشی رضی الله عنه باندې احسان وکړي، دا سره خو وکړي، سړی دا نه و چې د خپل مجلس نه محرومه کړي، سره ډیر خو کړي، احسان سره وکړي. کفرس کدی بیا راوړې دی پیغمبر علیه السلام ته واقعیا یادې دی د غزوه احد، او تر مبارک تر یادېدلې کې دي چې د پیغمبر علیه السلام د خفغان د وجه نه د دې صحابین ایمان خدای پاک غصب کړي. نو علم دنه خپه شو، مور بلار خپه شو، علماء کرام خپه شو، امام دنه خپه شو، او تاسو چې مخې لمرازه ول بیا دا کوشش مکو چې دا پس خبرې کوي د خفغان، البته دروغ صلاح دغه د خوشاله کوشش کوله چې هغه راضي کی او دې ته جوړ کی چې دا هغه ته مخې ته راضي، چې هغه ته خفغان ناراضي، کته بیا هغه ته مخې ته کېږي او رامي توپ کوي، کې دي چې نورم خراب شي، نورم څه شي خراب شي. خو البته علماء ولا ائمه ولا مور او پلار مشران ولا دي چې د کشرانو نه خفه شي، بل داسي طریقه نه دي اختیار ول پکار
چې د مقتدیان د شاګردان د اولاد د ایمان نه محروم شي او یا مطلب دا عمل او عقیده کې کمزوري شي دنیا تباہ شي. دې دلیل حدیث شریف کې شته. غزوه تبوک نه درې صحابه کرام پاتې شو، کعب بن مالک او مراره بن ربیع او هلال بن امیہ رضی الله تعالی عنهم. دا درې صحابه کرام غزوه تبوک نه پاتې شو. کعب بن مالک رضی الله عنه د ځوانو نبی په جمعه تراته منځله او پیغمبر علیہ السلام باندې سلام واچو، ما به شوند مبارک ته قتل چې دی جواب راکې کنه راکې. او پیغمبر علیہ السلام شوند مبارک باندې خوازې د خدای پاک حکم چې سره سلام کلام نه کوي، حکم او مخ به ته اړو او چې کله به نفل ته ودرې د موز به کو نبیا پیغمبر علیہ السلام او ته قتل بیا ها چې صحابي به پیغمبر علیہ السلام ته قتل بیا پیغمبر علیہ السلام نه قتل، او چې کله به د صحابي خیال نو بیا به پیغمبر علیہ السلام قتل. دلته علماء کرام لیکلي چې پیغمبر علیہ السلام به مخړه او شکل به هغه قتل چې هغه خپل ناز د ناراستیا اظهار وکي، د خفګان اظهار وکي، او کله چې بدنه کتنه پیغمبر علیہ السلام او تقتل د دې په برکت د صحابي ایمان بچو، ایمان محفوظ ها. نو علم د شاګردانو نه خپشو، مقتدیانو نه استاد خپشو، مور او پلار بچو نه خپشو. نو په داسې طریقه دی وسره خپل ناراستیان ښکار کوي، خو دعا دې مور پسې کوي او ګوري دی ته مخته ایمان نه او عمل نه او دنیا او د خوشاله نه سن کې محروم کیږي نه. ستاسو د خفګان مقصد خدای اصلاح کول دي، داغه تبا کول او دنیا نه خارجول خو نه دي کنه. او تجربه ده دلته یو درې کسان دی وسوس دا واقع شوی، الګا مې پلاني ګیره وړه کړه او داسې مې یو کس یاد کو استاد وی چې دا پلاني استاد د وجه نه دوی ګیره پرې خو دی وا داغه سره تعلق خراب شو، نو پلانین ګیره وړه کړه او د پلانین ګیره وړه کړه او پلانین وړه کړه. نو مې دې اوس په دې استاد باندې ای بوجي دینه دا د وجه نه مونږ وړه کړه، حالانکه چې تاسو خوي هم د وجه خوي چې د سره مینه محبت او اخلاص او تعلق هم ساتو، او چې تبو برباد شي نو تاسو خپل عمل چې داغه سره تعلق پرې خو دا او غم خفقو. دی وجنا اکثر یو مرګری ته ما خبره کوله مې چې زموږ سره د چا تعلق خراب شي نو هغه ګیره وخري او بدعمل شي او سکه جماعت تمانځل نه راځي، نو مونږ وایو زموږ خیرو وو، مونږ سوای دا خو نشو کنه چې لکه فرض کړه زموږ خیرو وو، کومه د خیری کړي کنه لري کړي، خو طریقه جاریه د پخوانه دا سره روانه ده چې بس په کومه ذریعہ باندې تا یو شی حاصلېږي او هغه ذریعہ ختمه کی دا شی بیا نه حاصلېږي کنه. دې نه ته مردان د په گاډي کې زی خپل گاډي د خرڅ کو، نو ته بیا لاړ شي چې نور گاډي نه خپل دین نه نشي تللی کنه. نو په کومه ذریعہ سره چې تا ته علم راته، عمل راته، دنیا راته، خوشحالي راته، نه غي ذریعہ سره مطلب دا رته غ تعلق کټ کو، نو دا غي اثر پتا ښکارا شو، نو ته په غبل باندې وې نور چل پتا کیږي. خبره ہوئی داسې طریقې سره چې کوم دی نو بیا مشران الله علماء کرام الله او ائمه ول د خپل مقتدیانو سره کشرانو شاګردانو سره ستاتل پکاري طریقه. ایمان ډیر لوی شي، د ایمان ډیر لوی برکت ته ها دغه وفاتم شي څنګه دنیا کې ما و چې د ایمان نور دومره ډیر یو مسلمان چې د زمکه او اسمانونو نه پورته اخواوري د وفات نه پسم دل پیدا ور کوي. شجره طیبه او ته ویل شوی کنه چې دا کم مسلمانان دنیا کې پاتې شوي دي نو د دوی او د هغوی چې د ایمان سره تللی دی یو بل سره د ایمان په برکت ربط شته او مناسبت ښه. مونږ چې مطلب دا دی په مړو پسې ختمونه کوو یا ورپسې دعاګانې کوو نو د دې ثواب چاته رسي؟ لکه اوس فرض کا یو سړی وفات شو او ته په کلي کې نو درې ورځې کې دننه یو پیره تلل سوي په کار دی چې سړی لاس نیوي لاړ شي او دوباره مطلب دا دی ناروا نه دي او که څوک ضروري ګڼي عقیدتنا نو بیا نه دي تل په کار وکړه سره واجن زیادتن زی چیرې سره خدمت وغیرہ یلته کو یا ملمانو سره لاس میلو کو دی به خوشاله شي په دغه طریقې باندې دی بیا زینوم خیر دی خدای یو سره خو به خامخازي چې دلته وي او چې مطلب دا ته تسلی ورکوي چې پتا باندې سره خوشحاليږي ها او که څه تباري نو کدرې ورځې تیر شي بیا امر نه شي لاس نیوي لور شي او تسلی لور کې خپه کېږم. نو طریقه دار چې تلار شنو ته دعا او کولا سوچت کا. یو صحابي جهاد کې شهید کیږي ابو عامر دا ابو موسی شریر ځنخو تر دې نو هغه ته چې لار شه پیغمبر علیه السلام ته زما سلام یو ته جماعت دعا وکي ها. نو چې صحابي راغی پیغمبر علیه السلام ته خبر وکړه بخاری شریف کې حدیث دی غزوه تاس کې
فدعا بماء وبیر وغفتی فتوضأ وضوءا کامل چرندام پیغمبر علیہ السلام فرمایي ها او بیا لاسونه اوچت کړه وی اللهم اغفر لابي عامر ابو عامر ته کوم دینو لعبید ابي عامر دته کوم دینو بخنه وکي داسې په مینا محبت اخلاص سره دعا وکړه چې دا ابو موسی شریدن خو د جماعت هم دعا وکړه ها فاغفر لي جماعت لپاره دعا وکړه پیغمبر علیہ السلام هغه صحابي دروازه ته مولا دعا وکړه چې اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ابو موسی شریدن خو خپل نمسو عبد الله بن قيس دتم ګناونه او توبه خه او وحشرهم في خير من عبادك يوم القيامه قیامت پر ورځ په نیکانو خلقو کې اوچت کی او وادخلهم مدخلا کریما او عزتمن ځای ته جنت ته داخل کی نو مطلب تاسو لاس نیول لار شي او لاس اوچت کړي دا من نه دي سن دي من نه دي سړی خبردار سړی په چرندام کې لار شي دا مسنون طریقه د حدیث مبارکه او ثابته ده او تاسو مړی دفن کړي نو دفن نه پس مړی ته دعا کوي نو دام ثابت دي دا بخاری شریف شرح د فتح الباری داغه په ولسم جل کې یو صحابي چې وفات شو نو پیغمبر علیہ السلام قبله ته مخ کو واستقبل القبلة رافعا يديه او دعا وکړه دا ستا سو قبرستان ته لاړ شي نو دا مسلم شریف حدیث ته پیغمبر علیہ السلام جنت البقیع کې درې پیری دعا کړ ویلا سوچت کړی ها نو بالکل جایز دي نو دا د ایمان برکات ته چې ته مسلمان یې دا هغه ته دعا کوي نو ټیک ده او دا غم د ایمان برکات ته چې هغه مسلمان دی نو دا ستاسو دعا غته سکیږي رسی او سو کې رسی الله پاک کما او تای نشو رسوي خو دا خبره ده ته یو کار نشي کوي نو دا نه لازم چې دا کار بل سړی نشي کوي او بیا دا مو چې لکه کینی د سره داشته نه نه خدای پاک نعوذ بالله نشي کولی ایمان ډیر لوی خزانه ده او ډیر لوی قیمتي شی دی څه شی دی قیمتي شی دی ایمان حتی چې استاد جان لاړ شي خو چې ایمان د نه لاړ نشي دو واقعي په دلیل کې په قران پاک کې د شتا ځان قرباني کا خو مطلب دا ایمان او اسلام او دین سم کوا مو قرباني کا اوس په مونږه عقیده او دین او اعمال قرباني کو د دنیا د پاره کنه د خضر علی السلام یا خضر علی السلام او د موسی علی السلام واقعا وګدا واقعا د پای کې یو ځای کې دی روان دي یو ماشوم نابالغه دی خضر علیہ السلام رونی سو سټه ولتاو کو مړېګه ها موسی علیہ السلام په اعتراض کړي غدره خبري شوی دی او په هغه اعتراض کړي بیا ته وی چې بس داغه اسرار او تخکارا کړ بیا اب راشي ان شاء الله ترجمه کې شپاله سما انزلسمه سپاره کې راځي اخر کې نو وی او دا راستو ته خول چې دی دا پیدا ونه شپاله سما سپاره په شروع کې دی ها او واقعا بالکل د انزلسمه د ماشوم چې مړ په اخر کې دا نو چې دا ماشوم چې کم دی نو د په قسمت کې کوپرو او مور بلاري مسلمانانو مشران نو دې ډېر جابر او کدیل وشي وي نو د خپل مور او بلار به په دې مجبور کړو چې کافرانی دي او د بچو سره د سړی سره محبت یو دغی نو دې مې مړکو دې په بدلا کې نو ته ماشومه به د خدای پاک ورکی او دا غینه به خدای پاک نیکان اولاد اولیاء کرام پیغمبران دا غي په خاندان کې پیدا کی نو ګورا جان اغسته ایمان ورکړي ها نو جان ایمان واخله اگر چې ستاسو لړشي او دا اصحاب الحدود واقعا وګوره یو جادوګرو د یمن د بادشاہ زونواس نومي داغه په وختو کې د پیغمبر علی السلام د زمانه نه د ولادت نه او یا کله مخکې دا واقع شوی بادشاہ ته وی چې دا څه وکړو کو رسېته جادو خیمه او چې زما د علم پاتې شي خلکو کې محفوظه پکار برازي عبد الله بن تامر رضی الله یو کس له مقرر کوي چې تبازه ذهین معشوم او تر دنه دا جادو زده کوا نو هغه به تو جادو به زکو په لار کې وراهب به کې ناستو به خلکو ته دین خو او خلق مسلمان و راهبو د عیسائی مذهب عالمو اولی ولی الله نتبا دا خبر اوریدې نو اثر په وکړو بیا به سره کې ناستو په دا غي د وجه نه باغ ډېر تکلیفات برداشت کول دغه معشوم دلته به دغه سره کې ناستو راهب سره نو نا وخت به شو سبق د جادو سبق چې زده کو نه جادوګر به وخت بیا خکې تولې نه وخت رالی دا چې به واپس راتنه بیا به راهب سره کې ناستو هغه علم سره دغه وخت کې معلومو نو کوته بنا وخت راغی نو کور والے بیا وخت چې تاولې نه وخت کو نو دې دا والټه کولی خو دې مسلمان شو بیا ښا نو چته یو پیر په لار کې روانو نو زمره ناستو خلک پریشان دي چې ته به سوق پوری وي پوښ به نو کانه راواغسته وي کړه دې راهب دا مذهب حقي نو خدای پاک دا دغه په حالات کې
او که جادوګر هغه مذهب حق نه به خلاق کې خلاق به مخلاق کې چې دا څنګه یشته نو هغه دغه خلاق شي وي ها مل شي وي غزمري بیا سړی پستر ګلوندو او خلکو خدغه ولید چې را دون لوی کرامت ښکارا کوي د سره واجب علم دی او داسې اړوند ته وی زما پستر ګلاس راخ کا دواره تو کې ټیک شمه وې داسې کوم مسلمانېږي با دا بس ټیک ده بس دوه تو کلاس تر کې سمې شوې باچا چې خبر شو دا خو مسلمان دی او د مسلمانۍ علم زده کړي او دا ړون سړی مسلمان شو نو راهب مرو غوښته اړوند مرو غوښته هغه ختم کړه او دا ماشومې غره ته ولېګو سمندر ته وغیرہ چا څوک چې بسرتلیو بال ته هلاک شو او دې باروغ رحمت خدای پاک بچ کو را بغه ها نو بیا چې کم ده دی باچا ته ماشوم چل خولې چې تبا څنګه زمانہ خلاصيږي تیر په لینده کې واچوا او زما د الله نوم په واخلا بسم الله ربي دا پی وایا زه په هغه ولکم زما مرشم ها او وسه کم ده نو بلاشه خلق راغلي تماشې لا نو دی باچا چې مطلب دا چلو کو دا ماشوم پر وخت باندې ولګیدو او دی باچا هم دغه کلمات وی نو ټول خلک مسلمانان شو ټول خلک څه نو باچا ته وی چې لکه ایمان پرې دی کنه یې سخت سزا بدر کما او ایمان نه پرې خو دو دی وی چې خندقو کنه پای کې ور بل کې او دا چې څوک ایمان نه پرې دی کافر کیږي نه واپس نه ته ور وچوي دي ته سب څه کوي دی وټه ورچوي ها هغه خلکو چې کم دی ایمان بچ کو ورې سکو او الله پاک چې بسنګ دی با ورته پرې وتل ور در رسیدو نمخ کې بداوینه خدای پاک روح غاستو ورته با بالکل مړ پرې وتل ها او یو خزبا ماشومې ته نمخ کې ورتاو کو نه دا لګا داسې وېری دغونتي نو ماشوم ته आवाज ورکو چې ته په حق فیصله لريږي ها نو دې واقعیاتو نه معلومیږي چې ایمان دونه ضروری شیز دی خیر دې جستا جان لاړ شي مال دې ملاړ شي اولاد دې ملاړ شي هر څه دې لاړ شي دلته چې انګريزان راغلي او مسلمانانو کې قرباني ورکړي تاسو خو تاریخ نه خبر نه ګوره صرف دا اخبار پیژنې کنه نو مطلب دا خپل خاندانونه او خپل جانونه او خپل مالونه لوی خانان ملکانان هغه پاغه کې لوکړي دي او خپل د کافر سره جنگ کړي خپل ایمان سره کړی دي بچ کړی دي موږ ته چې د مسلمانۍ را رسیدلی ایمان را رسیدلی اسلام را رسیدلی نو دا په لوی قربانۍ باندې را رسیدلی ها نو ایمان لازمی شیز دی عقیده او عمل بلکې دنیا او خوشحالي دا چې عوام ترازی او عوامو کې داخليږي او عوامو ته حاصلېږي دا د علماء او د امامانو په برکت څومره د عالمانو سره تعلق او د ائمه سره تعلق مضبوطو دونه بستا عقیده بچي او محفوظي دومره بچي کم ده ستا عمل نیکی دومره بستا مال حلالي دومره بستا پکور کیسي خوشحالي سبب کې او کته په عقیده باندې پويږي او کنه پويږي خو ته د هغه صحیح حسابېږي دا چې پکما کیټیګری کې دی پای کې تمه ها پای کې صحیح کله چې قبر کې یو انسان کې خولی شي او هغه کافر یا منافقي دنه چې سوال جواب کیږي نه دی ها لا ادري دې جواب نشي ورکولي ما ته پته نشته چې دې څه جواب دی ها من ربک او ما دینک دا الفاظ تفوسی کې من نبیو کدا تفوسی کې دې جواب نشي ورکوي دې پرشته پر تاندی باندې په ګروز باندې وي او پرشته ورته وی لا درایت ولا تلیت لا درایت نه په خپل پوي دې مجتهد وي په خپل مجتهد نه وي او ولا تلیت مجتهدم نه وي چې په خپل پوي دلې او عام سړی وي نه په کوی سړی پسې عالم پسې مجتهد فقيه پسې نه تلي ینه په خپل پوي نه په کوی پسې تلي دې وجه نه تباہ او برباد شي شوي د قیامت پر ورځ چې د خلق را پاسي او دوزخ ته روان شي نو قالوا لو كنا نسمع او ناقل کاش چې موږ د چا خبر اورېدلې وي هغه ته موږ دلې وي تقلیدم کړی وي او ناقل یا په خپل مجتهد وي او لوی علم وي فقيه وي نن بزو دوزخ ته نتلم ها هلته علماء کرام لیکلي چې ایمان دوه قسم لري یو تحقیقي دا د مجتهد او د فقيه ایمان دی یو تقلیدي دا د عوام ایمان دی ها ایمان دی د عوام سره یو د مجتهد ایمان دی ایمان تحقیقي یو د عام سړي ایمان دی ایمان تقلیدي تاسو خو د عقاید او په تفصیل نه پوهیږئ نه په دلایل پوهیږئ کنه صرف په دې پوهیږئ چې موږ مسلمان یو خدای پاک یو دی او قران پاک د خدای پاک اخري کتاب دی پیغمبر علیه السلام اخري نبی دی بس صرف دا او بالکل تاسو د ایمان صحیح دی دا سره تاسو په دې باندې بچ کېږئ تاسو یې څه کېږئ دلایل چاته معلوم دي دي علماء کرام او فقهاء کرام او مجتهدین او خو تاسو په پس روانه دا غوي په ها کې هاوای د سره امداد کوي او د سره مینه ساتي نه تاسو د سره صاحب کې په آخرت کې او په قبر کې به تاسو سه تاسو به کامیاب یې تاسو به سه کامیاب او کړ دې په ځای باندې چې د گمراه او فرقو سره تعلق وساته اگر چې ته هغه باندې نه پوهیږي لکه سره پنځپیرې دی یا جماعت اسلامي والا دی عام سړی دی لکه کنه په دې سره تعلق دی دا غوي ملاتړ کوي د امداد کوي ایله ووټ ور کوي په روان دی دا غوي جمع غنه کړی دا
سړی بریلی د بریلیانو په سره روان دي، عام سړی دی نور دی په عقایدو نه پوهېږي، په دوی سره امداد کوي، پسې منځونه کوي، دی خواته خاوي او د هغوی تایید کوي، دی نصرت کوي، دی حفاظت کوي. یا غیر مقلدینو پسې ته روان یې، خو ته نه دی په عقایدو پوهې نه په اعمالو، ته بالکل پای پسې حسابېږي، په مفتو کې ځان تباه کوي، په مفتو کې ځان څه کوي. دا دقه کس دی چې ورته وي لا دریته ولا تلیته، چې نه په خپله پوهېده نه په پوهې خلکو پسې روانو، بلکې پټو سټیټ پسې روانو. په چا پسې روانو؟ حدیث شریف نه معلومیږي. عام خلک وایي دا ټول یو دي، بریلیان، پنجپیریان، غیر مقلدین، جماعت اسلامي والا یا که نور داسې بلا شي خلک شته، وایي دا ټول یو دي. حدیث شریف نه معلومیږي چې دا یو نه دي. حق به یو وي او د دې به دوه اویا نقل وي، دوه اویا به شي. لکه په ماحول کې یو شی اوریجنل د هغې دوه درې نقل وي، نو خلک په اصل پسې ګرځي، اصل پسې څه کېږي. او هیڅ یو سړی د خپل اصل نقل نه برداشت کوي. تا یو شی جوړ که اوریجنل دی، ته د هغې نقل برداشت کوې نه برداشت کوي که نه. نو اهل حقو به څنګه چې کوم دی نو خپل نقل برداشت کړي. خو هغه اهل حق چې هغه علی وجه البصیرت، هغه ته د خپلو عقیدو پوره معلومات او بصیرت ته پې حاصلي. نقل څه ته وایي؟ چې په شکل کې د اصل په شانتي، رنګ روغن آرسي د اصل په شانتي، نو سړی پې غلطېږي. خو کوالټي د دې نقل د اصل په شانتي نه، دننه کوالټي او د دې چې کومه دغه دی کیپیسټي چې تاسو وایه دننه چې په ده کې کوم هغه صلاحیت دی، هغه د اسل په شانتي نه. د حدیث شریف مطلب دا دی چې دوه اویا امت به درې اویا فرقې کېږي، یو پکې حق د صحابه کرامو د وخت نه چې کومه را روانه ده، او هغه عقیده خپله کړې ده او را روان دي. لکه نن وخت کې د هغې آسان تعبیر په علماء دیوبندو سره دی. په چا سره دی؟ علماء دیوبندو سره. دقه خلک دي، هغه وپېژنئ. تاسو ته ما نوم واغسته علماء دیوبند. حدیث شریف نه معلومیږي درې اویا فرقې کېږي، یو به حق وي او دا دوه ګمراه دي، کافر نه دي، څه دي؟ ګمراه دي. دا نقل دي د دې څه دي؟ یعنې مونځ او دس روژه زکات او پټکې ګیره به دین چې کوم دی لري او د اهل حق به هم لري، نو خلک به پکې خطا کېږي. دا خو ټول یو دي. څنګه چې په نقل او اصل کې سړی په ظاهر کې فرق نشي کولی، خو دننه عقاید به یې بدلي. څه به نو فرقې چې جوړېږي دا د عقیدې په اعتبار سره جوړېږي. فرقې چې جوړېږي څه په اعتبار سره؟ اکثر غیر مقلدین وی امامانو دین سلور ټوکړې کو، سلور وړ امامانو عقیده یو ده الحمدلله. نو دا یو دي، دا فرقې نه دي. څه نه دي؟ دا فرقې نه دي. ها یا مزید تفصیل به چرته وکړو چې دوی دین درې ټوکړې کو. مختصر جواب درته کوم. دین د منصوصات د قرآن پاک او احادیث مبارکه، دا ټول امامانو یو دي. دا ټول امامانو څه دي؟ هر امام وړومبې مسله څنګه چې صحابه کرامو به داسې کول، دا صحابه کرامو ترتیب دی. مخکې به مسله قرآن کې کته، که پای کې بنو ظاهر کې به حدیث مبارکه کې کته، که پای کې بنو په ظاهر کې به اجتهاد کوي، به څه کوو. در صحابه کرامو ترتیب دی، حدیث نه معلومیږي. ها به تفصیل کوم چته ان شاء الله. نو دین د ټول امامانو یو دی، صرف اجتهادي مسایلو کې بیا د هر چا خپل خپل ترتیب دی، او هغوی ته چې کوم دی د قرآن نه او د حدیث مبارکه او نه سند او تایید حاصل دی. ها چې دا جنت والدي، کوم یو پکې حق ته ورسېده دوه جنت دي، دوه ثواب دي، او کوم مجتهد چې حق ته نه رسېدلی بیا مې یو ثواب دی، یو جنت دی. نو کپ هر مجتهد پسې ځي نو خامخا جنت ته ځي، بل خو نه ځي، چېرته به ځي؟ جنت ته به ځي. نو ګورې دا احتیاط وکړئ چې هر سړی دي وي چې زما پیسه دا په چا پسې ځي، د دین په تایید کې او که د دین په خلاف استعمالېږي. زه په کم امام پسې، کم ملا پسې، چا پسې روان یم، ها مې د چا سره حسابېږي او مدد د چا کومه، او مطلب دا د چا په طریقه باندې، چا په نظریه باندې روان یم. ها بیا به قبر کې په هغه توګه باندې حساب کتاب کېږي، ترې لیکېږي به بیا په حشر کې. ها او په هغه ترتیب باندې بیا د حساب مفتو کې به دغه کېږي، حالانکې دې پسې پوهېږي نه. نو ایمان او عمل، ان علم او عمل ته علماء کرام وایي. دغه شانتې دنیا، یعنې دا رزق، دغه شان خوشحالي، دا چې عوامو ته راځي، نو دا د عالمانو او د امامانو او نیکانو خلکو په فقهای کرامو مجتهدینو په ذریعې سره دوی ته راځي. ها نو چا چې سره تعلق وي دغې خلکو سره، ان شاء الله چې د به عقیده هم بچي او محفوظ وي، او د به عمل هم محفوظ، د به دنیا محفوظ، برکت به پکې، او کور کې به خوشحالي وي. او بله دا خبره واورئ چې د عالم اصلاح دا د عوامو حق نه دی. د عالم اصلاح دا چا حق نه دی؟ د عوامو حق نه دی. ها خبر پوهېږئ چې یو عام سړی راپاسي او علم ته ویې لکه ته پټکې وی او پټکې نه وی، هغه به بیماري، بل څه عذر به وتا، بل څه مجبوري به صدقه به وتا، پوه شوې. او یادار چې نه فرض دی نه واجب دی، یو مستحب عمل دی، هغه پیژني چې دا مستحب دی او په کار دی کولی، خو هغه ته بس صدقه. نو مطلب دا د عوامو حق نه دی چې دی یو عالم اصلاح وکړي. امام ابو یوسف رحمت الله علیه زمونږ د امام صاحب شاګرد دی او مایناس شاګرد تیر شوی. هغه ته خپل یو شاګرد وی چې د پیغمبر علیه السلام ټوپۍ سپینه وه که توره وه، او چې داسې عام ته ور اوچته وه که په سر پورې لګېدلې وه داسې،
نو د امام صاحب شاګرد ته وی امام ابو یوسف رحمت الله علیه چې د پیغمبر علیه السلام به عام طور ټوپای په سر پورې لګېدلې به او سپینه به وه نو جتا خو دوه طریقې د پیغمبر علیه السلام نه خلاف دي ساره ټوپای دنګه ده دنګم جایز ده پیغمبر علیه السلام دنګم په سر کړي سفر کې سترې په ځای به استعمالوله ستره کم از کم دومه دا کم از کم دوره خو دوم دنګه خو به وه به هر حال دنګه ټوپای پیغمبر علیه السلام استعمال کړي او پټکی د فتح مکه په موقع باندې تور رنگ والو او به هر حال تورم جایز ده بل یو رنگ سړی استعمالي خدا سره رنگ نه چې په غزا کې د باطلو فرقو د گمراهانو نشان نه ورته داس ټوپای باندې پسره ها په خبره وایي د اهل باطل یا د گمراه خلکو نشانی نه باندې اختیار د صلحاو نشانی په شان کپڑے په شان لباس او طریقې اختیارول پکار دي نشتا خو دوه طریقې غلطي دي دی امام ابو یوسف رحمت الله علیه ورپسې وي هغه ته وی چې یا هاذا ان كنت اردت ان تصلحني کته زما اصلاح کوي ساده اراده چې ما پوهه کې او زما اصلاح وکي نو فلست اهلا له تر دې اهل نه چې زما اصلاح وکي او ان كنت اردت ان تهينني کستا دا اراده چې زما اهانت او زما سپکاوي کوي نو فلا تموتن الا کافرا تبوي کافر مري سبا مري کافر به مري دا ډیره سخت خبره په ظاهر کې ښکاری خو چې چا سره دلایل پويږي قران او حديث باندې نور نه دي دلایل شته ها نو هغه په دې خبره باندې دا زیاته نه کړي بلکې حقیقت ته بیان کړي کته به باسلې وانه بس معاف شي وو خو بیا کتاب والے لیکلي دي خواجه نظام الدین اولیاء خپل کتاب کې دا واقعي لیکلي چې دا قص بیا کافر مړ شوی سمړ شوی دی دا کافر مړ شوی نو ګردا دا ول عوام حق نه دي چې دې علماء وسوکی اصلاح کی الله پاک د عمل کولو توفیق راکړي نو ایمان خبره مې کوله چې ایمان لازمی شی دی د هر سنه خوراک سکاک جان مال اولاد هر سنه لازمی دی ها د هر مسلمان د ایمان نور دومره ډیر دی چې د اسمان او د زمکې اخواتی روزي ها خو عوام ته چې ایمان راځي دا د علماء کرام او ائمه او مجتهدین او فقها په واسطه سره او عملم چې راځي په واسطه سره دنیا چې مرضی ګوري دنیا د سړي زماره دنیا خشي رزق کې برکت راشي کور کې مې خوشحالي راشي دغه علماء سره او ائمه سره نیکان خلکو سره تعلق ساته تعلق مطلب دا چې هغه تاسو وی باغ عمل کو پیسې کوا ایو کستمه لکه کور تلار شه مې دا شی وسه د وبو کې واچوا او نوري وبروړه ناغدا څه خبره وکړه مې لکه زچر ته خبره کوم که غلطم تا تخکاری خو پای کې برکتی هغه اقا خبره ونه منسته ها به ماشوم راولېګو او هغه براوړې ولا کما ادم کړی بدل دا پکاوي چې دا تماوي چې لکه تلار شدا کور کې واچو بو کې او براوړه چې د خپل معلوم براوړي دا غي برکت او فضیلت او بیا سو سماره او پیدا ډیره زیاته و الله پاک دې صحیح طریقې سره موږ لا د خپل نیکان علماء کرامو دا ادب کولو خبرو منلو توفیق راکړي او د ایمان حفاظت الله پاک موږ ته نصیب کړي صدق الله